السلام علیکم قدرمنو پښتنو زم ساس قربا اوس کرم سواتی کتونکو دی وخت کې موجود یم د سوات پسیمه کشوره کې سرنګ تاسو پته ده چې وزیر اعظم پاکستان عمران خان د احساس ریلیف پروګرام آغاز کړو او باقاعده تور پرون اعلان وکړ چې سبانه به د ملک کې چې کم د لاک ډاون د وجنه کم خلک چې دینو هغه متاثر شو دي او کم مستحقین دي هغه ته احساس ریلیف پروګرام تحت چې دینو هغه ته 12000 روپۍ ملاويږي قدرمنو پښتنو دا په درې فیز کې چې دینو هغه تقسیم شوی دی په اولنی فیز کې به چې کم د بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې بچا ته پاغه تحت پیسې راتلي اول فیز کې به هغه خلکو ته 12000 روپۍ ورکول کیږي او د دین ورستو به هغه خلکو ته 12000 روپۍ ورکول کیږي چې 8171 ته میسج لګلې دی او هغه ته دار غلي دي چې تاسو د دې پروګرام تحت اهل یې بیا دین ورستو په دریم فیز کې به هغه خلکو ته پیسې ملاويږي چې کم خلکو 8171 ته میسج لګلې دی او هغه ته دا وینا شوی دا چې تاسو د ضلع انتظامیه سره رابطه وکړئ او هغه اندراج بیا انلاین رجسٹریشن شوی دی او هغه خلکو ته چې جانچ پړتال وشي او هغه اهلی نو په دریم فیز کې باغو ته ملوي کتونکو کې شوري په سکول کې دلته کې چې دینو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام کې چې بچاته پیسې ملاوي دي هغه زنانه راغلي دي دلته کې هغه ته په خبره با عزت طریقې سره پیسې ملاويږي او هغه ته چیرونه یې خو دې شو دي کرسي خو دې شو دي او دلته کې احتیاطي تدابیر ټول اپناو شي دي د سینیټایزر چې دینو هغه په کاونټر باندې پراته دي اول ته سینیټایزر چې دینو هغه ته پلاس باندې اچي چې احتیاطي تدابیر اپناو شي د دې سره قدرمنو کتونکو دلته کې سپری هم د دینه اولو شو او بیا چې کوم تحصیل ایڈمنسټریشن د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن د داغه نمائندگان د غرنګ د الفلاح نمائندگان د دې سره بی اس پی افسران او ټي ام ای چارباغ او د دې سره محکمه پولیس ټول ځوانان چې دی اگر اغلی او دلته خپل ډیوټي سره انجام کوي قدرمنو پښتنو دلته کې بل خلکو سره خبرې کوو چې موږ او تاسو ته د دې متعلق سوال غواړي راځي زموږ سره اوسئ का हसूल भी खुदा का कुर्ब पाइए रफाकत रसूल भी कफालत کتونکو دی وخت کې ما سره دلته کې په شوري په های سکول کې د الفلاح بانک نماینده موجود دی دا و سره خبرې کوو چې سوال غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام ټول ناول مستاسو شکریا دا کوم چې تاسو راځئ دلته کې او مونږ دلته کې د کیمرې په دغه باندې خو د خلکو ته چې بهترین سیستم روان دی بلدار زموږ سره بی اس پی ټیم موجود دی زموږ سره د ای جی سیب چې کوم دغه دی هغه موجود دی سپورټ موجود دی بلدار د پولیس والا موجود دي د کشوري او زه په خپل د بانک الفلاح بانک نماینده یم راغلی مدلته چې د زموږ د ټول ټیم ناشته دي د ریټیلرز ناشتي د دې لپاره دلته ولاړم که دوی ته په ډیوایس کې څه مسله راځي نو هغه زه مخکې سینډ کوم او مسله په ټایم باندې ټایم حل کېږي نو تاسو ګوره دا زنانه کېږي سټیپ بای سټیپ څلور کسان زموږ ناشتي او هغه کار کوي کتونکو دلته کې یو کاونټر لرالم دلته په کاونټر باندې ناس کس چې کوم خلکو ته د هغو چې دی نو بایومیټرک تصدیق کوي او هغو ته پیسې ورکوي د هغو سره هم خبرې کوم چې سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې عرفان کار څنګه روان دی څه صورتحال دی کار خو ماشاءالله ښه روان دی خو لږ دا زیږی دي چې نیټ مسله ده پکې کنه دا غي د وجه لګوټي دغه ده نور خو چې کومه لقب باندې مونږ صحیح خپل دکانونو کې کار کوو نو هغه کې بالکل صحیح کار کیږي خلکو ته 100 روپۍ ورکوي 12000 روپۍ جی پر کس 12000 روپۍ جی کټینګ مټینګ هوتی نه کیږي نه کټینګ مټینګ نه کیږي جی د حکومت پاکستان طرف نه چې احساس ایمرجنسي ریلیف کیش روان دی چې هغه د غریبو خلکو د نادارو خلکو کم چې مزدور کار طبقه ده زمونږ د هغوی لپاره یو سپیشل ریلیف دی د دې طریقې کار دا دی چې 45 लाख کسان چې دا زمونږ کم چې زاړه بینیفیشري دي کم چې زمونږ سره دي هغه دي د هغې نه علاوه 40 लाख زمونږ سکور چې دی هغه د 26 پورې هغه مو شوی دی پی ایم ټي سکور ورته موږ وایو نو هغه مو شوی دی نو په هغې کې 40 लाख کسان چې دي هغه نور انټر شوي دي او دغه شانتې 35 लाख کسان چې دي د هغه ضلعي انتظامیه په ذریعه باندې به په یونین کونسل په سطحه باندې هغه کمیټیانې تشکیل شوي دي د ډي سي صاحب د طرف نه او د ضلعي انتظامیه طرف نه او هغه په هغې باندې به هغوی ته ډسپرسمنټ کیږي دا کشوره ده د کشورې کیمپ سایټ منګه دلته په د ملم جبی کشوري کیمپ سایټ تحصیلي چارباغ دا منګه دلته پول فیسیلیټیشن ورکړی دی زموږ سره ای سی صاحب ډېر زیات تعاون کړی دی په دې کې او دلته منګه د نوې بیماری کوم چې دا وایرس د کورونا بیماری ده د هغې د پریکاشنز کوم مجرس چې د هغه اخیستي دي د هغې نه علاوه مکمل سهولیات چې هغه منګه ورکړي دي زموږ خویندو ته او زموږ عوامو ته سیستم چې هغه ښه په طریقه باندې او په هرې زنانه ته
هغه 12,000 روپۍ چې دي هغه میلاویږي. قدرمنو پښتنو څرنګه چې تاسو د خلکو خبرې واورېدې او بیا دلته کې چې څونه افیسرز دي موجود دي انتظامیه د دغو خبرې واورېدې. قدرمنو پښتنو په اولنې فیز کې په تحصیلي چارباغ کې دلته په کشوره کې چې دی نو خلکو ته د احساس پروګرام تحت چې دی نو هغه 12,000 روپۍ ورکړی شوې او دلته ښه په طریقه سره کار روان دی او انتظامیه هر قسم سهولیات چې دی هغه خلکو ته فراهم کړلي تر دې پورې چې فیمیل ته یې چیرز هم ښودي دي په فاصله کې څرنګه چې تاسو په فوټیج کې وکتل او باقاعده طور کار ښه صحیح روان دی. 4 کاونټرې لګېدلي او هلته کې بایومیټریک تصدیق کیږي او د هغې نه وروستو خلکو ته 12,000 روپۍ میلاویږي. د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه اسکرم ساتلي اجازت راکوي. الله په امان.